زمونږ نن سبا په عمومي افوا پسې روان یو چې عمومي افوا هغه څه ده دې ته نه ګورو چې حق هغه څه دی حقه مسله او حقه خبره هغه راغستل او په هغې باندې عمل کول هغه زمونږ په ذهنونو کې نشته عمومي فضا ته ګورو چې اکثره عمومي فضا په کم طرف باندې روانه ده بس په هغه طرف باندې روان یو لکه د هغې نه یو مسله په نن ورځو کې هغه د 15 د شعبان روژه ده د چا نه تپوس کوي او یاره نن 15 د شعبان دی او ما روژه نیولې ده او د دې شپه ده هغه شب برات دی دا اوس ولې عمومي افوا داسې روانه ده اخبارونه د دې نه ډک دي فیسبوک یې د دې نه ډکې دي نو دې ته نه ګورو چې شریعت هغه څه دی احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي خو بس عمومي افوا ده او هغه شی دی روان دی راشه چې نو روژه ونیسه حقیقي سنت مو پرېښودي دي حقیقي سنت دا و صحیح احادیثو کې دا راغلي دي چې په میاشت کې 3 ورځې روژې نیول هغه 3 ورځې چې کله دا سپوږمۍ سپینه شي سپینوالی هغه زیات شي رڼا زیاته شي بیا په ورځو کې اختلاف دی 11 12 14 یا چې نو 12 14 14 یا 14 14 15 د اسلامي میاشتې دا 3 ورځې روژې چې چا ونیولې دې ته ایام بیض وایي دا روژې نیول دا داسې دي لکه ټوله میاشت چې روژه ونیوله نو چې هره میاشت کې دا 3 روژې نیسي نو 11 میاشتې په روژه کې حسابېږي نو ټول عمر به په روژه کې نه هغه چاته هم نه یادي هغه څوک هم نه پېژني چېرې دا 3 ورځې روژې نیول غواړي او په 15 باندې هر یو چې نه هغه روژه نیولی دا عمومي افوا الله نور السماوات عمومي افوا پسې مزه راشه دین سوی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث سوی او قرآن مجید چې نه هغه سوی الله نور السماوات چې حقیقي معنو کې دی الله تعالی له پرې زړه کې ځای ورکړ او چې هغه سوی په هغې پسې زندګي روانه کړه ستا دا زړه به منور شي په تورو تیارو کې به تا ته چې نه هغه رڼا پیدا کېږي